د بینظیر روپۍ شروع شوي دي، خو ځینې نوي کسان دي او ځینې زاړه کسان دي چې هغو ته به دې روپو راغستو کې مسله راځي. د ځینې کارډونه چې دي هغه بلاک شوي دي، ځینې نوي کسان دي هغوی موږ ته اهل لیکلی دی او روپۍ میلاو نه شوې. ځینې داسې کسان دي چې هغو روپۍ راغستې. نو کومو کسانو چې روپۍ راغستې د هغو لپاره هم دا ویډیو لازم ده، ځکه سبا ورځې دغه مشکل تاسو ته راتلی شي، بیا به د یو بل نه تپوس کوئ یا موږ ته کمنټس کوئ چې دا مسله چې ده دا موږ ته د څه د وجې نه راله. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره، نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته دا لایک شیر پرې دی. نو دا د ویډیو لچ دی دا لازم ورکوئ. نو د بینظیر روپۍ چې دي 13,500 روپۍ چې دي دا شروع دي، خو ځینې زاړه کسان دي هغه وایي زموږ کارډونه بلاک شوي دي. نو کومو کسانو چې کارډونه بلاک شوي، نو کارډونه خو ستاسو د دې د وجې نه بلاک شوي دي چې هغو راته ویلي دوباره اندراج وکړئ. تاسو اندراج نه دی کړی، چې اندراج ونه دی کړی د دې د وجې نه ستاسو کارډ چې دی بلاک شوی دی. یا تاسو ته چې هغو کم 30 جون ښولی، د 30 جون نه تاسو وروسته بیا خپل دغه کړی دی، رجسټریشن کړی دی. نو ستاسو کارډ چې دی هغه د دې د وجې نه ورته روپۍ نه دی ختلی. تاسو چې اوس رجسټریشن کړی کېدای شي په راتلونکي وخت کې ورته ورخېږي. ځینې کسان به چې موږ په ټایم باندې رجسټریشن کړی دی. نو کومو کسانو چې په ټایم باندې اندراج کړی نوی زړو کسانو، نو که په ټایم تاسو اندراج کړی نو چې تاسو مالي حیثیت په برابر شئ، تاسو به د دې پروګرام نه چې دی ایستلي به ستاسو سکور به د 32 نه به پورته ختلی، نو تاسو به د دې پروګرام نه چې دی ایستلي یې. نو ځینې کسان د دغې د وجې نه ایستلي دي، ځینې دې زاړه کسان دي د ډېر وخت نه علي او اوس یې دوباره اندراج کړی او دوباره چې ده هم ورته دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. نو ستاسو خو دغه مسله ده، تاسو به دا خپله مسلې حل کوئ. بل دا چې هلته به ګورئ چې د څه د وجې نه ستاسو کارډ چې دی دا بلاک شوی دی. نور دا هغه هلته کې ستاسو مالي حیثیت ما تاسو ته وویل، تاسو به د 3 کالو کې څه کړي دي هغه ټول ریکارډ هغه راوکاږئ او انلاین ګوري. که ته ورته دروغ ډېر وې خو ستاسو هغه ریکارډ راوکاږي، نو د هغې د وجې نه چې دی ستاسو دغه روپۍ به بندې شي. په دې کې ځینې نوي کسان دي، نوي کسان دي رجسټریشن یې کړی دی، ځینې کسانو 8 میاشتې شي، ځینو کال شوی دی، 1.5 کال یې شوی دی او هغه وایي زموږ ته روپۍ تر اوسه پورې میلاو نه شوې. نو که روپۍ تاسو ته نه میلاو شي، اول نمبر خو تاسو له خپل اهلیت چې دي دا کته پکار دي. که تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې نو تاسو ته به روپۍ میلاویږي، که اهل نه یې نو تاسو ته به روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. لکه دا اسانه خبره ده، که اهل درته لیکلی نو روپۍ به میلاویږي، که نه یې درته لیکلی چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه یې بیا به دا روپۍ تاسو ته نه میلاویږي. خو ځینې کسانو ته اهل لیکلی دی، هغوی موږ د دې پروګرام دپاره اهل یو او موږ ته روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. ځینې کسانو ته لیکلی آپ کا ڈائنامک سروے میں اندراج ہو چکا ہے، او هغه کسانو ته به دا روپۍ میلاویږي هم، لکه کومو ته چې خالي دغه لیکلی خو هغوی موږ ته روپۍ میلاو نه شي. د ځینې کسانو اکاؤنټونو ته راغلی او بیا د اکاؤنټونو نه تللي، نو په تېر شوي قسط کې چې د کومو کسانو اکاؤنټونو ته راغلی واپسې ته تللي نو هغو ته خو هغه روپۍ چې دی میلاو شوي دي. خو که اوس داسې او ستاسو په اکاؤنټ کې روپۍ نه جمع شي، نو تاسو یو څو ورځې چې دی دې ته صبر وکړئ. یو څو ورځې صبر وکړئ نو ستاسو اکاؤنټونو ته به دا روپۍ چې دي دا به ورخېږي او تاسو د دې پروګرام دپاره چې دی اهل یې. اوس پکې هغو دا قصه راایستلې ده، تاسو ته پته ده دا حکومت شروع شوی دی، نو مسلې پکې ډېرې زیاتې شروع کړي. اوس هغه روپۍ چې دی هم په ټایم باندې نه ورکوي او دا خبره یې ورسره هم کړې ده چې تا 4 ستمبر په میاشت کې تېر شوی قسط راغستی، نو هغو ته به اوس دا قسط چې دی دا به هم نه میلاویږي. نو دا د هغو له طرفه وینا ده، لکه د هغو له طرفه کومه خبر راشي موږ تاسو ته نو هغه کسانو ته به نه میلاوي. که زوړ قسط چا راغستی په اولنۍ پیره باندې هغو ته به دا نه میلاویږي. دا اوس چې دی دا به زړو او نوي کسانو ته میلاویږي چې په اولنۍ پیره ورته اهل لیکلی شوی، نو تاسو دا روپۍ چې دی دا راغستی شئ. خو لږې ورځې صبر وکړئ چې کوم کسان لاړ شي وایي چې روپۍ نشته، نو ستاسو اکاؤنټ ته دا روپۍ لا نه دي ورختلې چې ورخېږي، نو تاسو ته به دا میلاویږي او چې کله ورخېږي په هغې باندې به جدا ویډیو چې دا هغه موږ تاسو له جوړه کړو.